څومره پورې چې موږ ته د ظاهري څیزونو ضرورت دی هغې کې د ټولو نه ضروري لازمي او قیمتي څیزونه هغه دوه دي آب او هوا اوبه او هوا ده د انسان د ژوند سره تعلق ساتي موږ د دې لپاره کوشش کوو دکه شان زمونږ روح ته هم ضرورت دی زمونږ د وجود ته د ډانچې ته د هوا او د اوبو چې آب و هوا دي اوبه او هوا چې د هغې څنګه ضرورت دی دا شان زمونږ د روح ته هم یو ضرورت دی او د روح ته زمونږ چې کوم څیز ضرورت دی قرآن مجید هغه بیان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي ما نه دي پیدا کړي د بل شي لپاره جنات او یا انسانان الا ليعبدون لما صرف د خپل عبادت لپاره الله فرمایي پیدا کړي دینه نور د سره لپاره نه دي پیدا کړي اور پسې الله فرمایي ما اريد زه اراده د دې نه کوم چې د دوی نه رزق واخلم او دوی رزق راکړي بلکې دا ما صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړم مختصر وخت ځکه دا خبرې مختصر کوم نو معلومه شوه زموږ روح ته د کوم شي ضرورت دی هغه د الله معرفت دی چې کله روح د الله معرفت حاصل کی دی کامیاب دی چې روح د الله معرفت حاصل نه کی که دی کامیاب دی دی ناکام دی ولې ما ته ورته کامیاب وایو ما ته نه ټوله دنیا ورته کامیاب وایي خلکو ترقي وکړه څنګه ترقي وکړه ته ګورې نه سپوږمۍ ته وختل دومره ترقي وکړه داسې ترقي وکړه چې ته خبرې کوې نو هغه به تاله جواب درکوي انسان به نی جواب بدله درکړي ته به ورته اشاره وکړې هغه به هماغه کار کوي وګوره ترقي نور څنګه یې وایي دا وایي ترقي نو مونږ وکړه چې دا ترقي داسې وي نو دا خو به الله څیزونه نور هم کړی ده نو هغې ته ولې مونږ ترقي نه وو تېرو ورځو کې وروڼو زه ناست ومه خانقاه شریف کې نو داسې بوټي ته مې کتل نو هلته کې مې څه شی صحیح کړ یاره ما چې دا د طالبانو یا خادمانو په لوبو کې څه شی غورځولی دی که څه داسې هوا کې دې اونه کې ځوړند و بیا مې ورسره بله صحیح کړه بله ورځ را سره یو ملګری زمونږ حاجي صاحب ناست و نو د هغه هغې ته خیال شو نو ما ته وایي چې دا مو وپېژنم ما نه وایي دا یو مرغۍ ده او دا جاله جوړوي خدای هغې نه چېرته یو را وغورځېده چې هغه جالې ته ما وکتل تاسو به لیدلي وي داسې لکه د مخکې به چې هغه لوښی و د داسې غوندې و لاندې نه غټ او بیا یې داسې توری غوندې خوله وه کوزه به واخلو یا مرتبان داسې وه یا دا چیلم ته وګورئ نو بس دکه شان و بیا چې ما وکتل دومره په هغه تیلي داسې یو بل کې ورکړو چې هغه د دروغجن خبره که اوبه دې پکې اچولې وې هغه به ترې کته نه وې تللی بیا عجیبه کار دا و چې دوه سوري و پکې لکه د کوزې یو طرف ته یو بره دا وی که مار راشي او دې ته ځینو مار ته پته نه لګي چې دا په کومه ځم او په کومه راځم په یو ورشي په بله تې وځي په پته یې پوه نه شي چې پکې دننه څه شته